خیالي رحمه الله باچا ورته خبر راولېږه چې حضرت د اختر مونځ به دا به کوم ځای کوو څه ټایم به یې کوو. امام خیالي ورته وفرمیل چې داسې وکړه چې زما دپاره یو ډولۍ جوړه کړه او راشه په خپله هم او هغه ډولۍ ده په خپله اوږه باندې به ډولۍ اوچته کړي او ما به عیدګاه ته یوسې مونځ به وکړو. باچا مجبوره او نیک باچا او پخوا نیکان باچاهانو بسرانو مجبور او ډولۍ په خپله اوږه باندې اوچته کړه او عیدګاه ته یې وړو. چې کله مونځ وشو باچا دې تپوس کوي حضرت نن دې راسه عجیبه کار وکړو، مخکې راسه داسې کار تا نه و کړی، نو داسې کار مې نه لیدلی و. امام خیالي رحمه الله ته فرمایي چې بل موقع داسې راشي بیا به درته خبره وکړم، اوس درته نه کومه. لهذا باچا لاړو چې بل اختر مونځ راغلی، بیا باچا خو په دې تمه دی چې امام خیالي به بیا وایي چې ما پسې ډولۍ راوړی او ما په اوږه باندې یوسي. امام خیالي ته خبر راوړو چې څه چل به کوو. امام خیالي رحمه الله ته فرمایي چې بس راځه عیدګاه ته راځه او اختر مونځ به کوو. نو باچا چې رالی عیدګاه کې مونځ یې وکړو. د مونځ نه پس باچا ته تپوس کوي حضرت دا کومه معامله ده، یو اختر کې مې راسره داسې کار وکړو چې په زما په اوږو باندې د خپله ډولۍ راوړه او دا پیر راته وي چې بس داسې راځه. امام خیالي رحمه الله ته فرمایي چې وجه دا وه چې خلکو د علماو سره محبت کم شوی و، علماو سره مینه کمه شوې وه او ما داسې کول چې د خلکو په نظر کې د علماو محبت پیدا شي او په دې وجه به پیدا شي چې بادشاه وګوري چې هغه د یو عالم ډولۍ ته اوږه ورته خپله اوږه باندې وړي، نو بیا به عوام به خامخا محبت ساتي د علماو سره. لہذا د علماو محبت په دنیا کې سړی هم رنګ کوي او آخرت کې هم سړی رنګ کوي او آخرت ورله هم ښایسته کوي. لہذا علماو سره محبت پیدا کوي.